السلام علیکم زبا دخل تغییر ابتداد حسین نوکم ویلاس پنا مقدمہ پزلو ادریگم پا میخانه کی پمانزا ادریگم زما پا خبل خدای خبوخ یقین دے عزت دنیا خلق تنو ادریگم دچا پا حکم زندگی تران دچا امساتا لکو پا ادریگم حق تپکری کبانی حق وائے ما ظلم تو ہم لکا دغرا ادریگم تاسو ته زموږ سابقه مینې صرف سپوس بات لزه په پوه نه شم چې د څه ویلې خو تاسو ټول ولا پلان ویلې ته په خپل د نیم کاله کارکردګۍ باندې هیڅ نه وی چې ما څه کړی دي دغه د کیس خبرې دي دا کیس ته مونږ باندې سره زړه خانم را خرڅي دا په مونږ باندې عظمت خانم را خرڅ کړي دي نن نه باندې درا خرڅ کړو او تاسو ته کوي چې پلان وه زنده‌باد دا تاسو ته ونه کو چې مونږ لم څه کړی دي آیا ته د ډیسمبر روډ باندې را لې دی ونی دا حال دی درینیم کاله مخکې بتاوانې صدقه نه وو درینیم کال نه پس بتاوان تکلیفات راغلي دي نه مخکې نه دي راغلي نه موږ همایون صاحب دی دی په دې درینیم کال کې چې دی راغلی دی او یا په ټیسو سکین کې ورغلي دا ماته یو پروژې سیمټ ثابت کې چې دا ما کړي دي نو زه به د سره بیا هم دغه شم مارکیټ ته که زما اوټ دی نو دا د محبوب شاه د معین نه دی دا د شوکت خانم د زوی دی زما تاسو ته دا وایم چې لږ تعلیم یافته مو خو تعلیم یافته نه خو تاسو خو ټول تعلیم یافته تعلیم یافته قیادت ځان سپورټ کوي د الله بندګانو ذات د ټولو نه بدقسمه تعلیم ځای ته چې دې ته چېرته تعلیم یافته کس میلاو نه شو ټول لازمي تعلیم او موږ یې وکړو زموږ ټوټلي کار هر سیسټم هم خرابي نو زه دا زه خو د هغه په یو خبره هم پوه نه شوم چې د څه ویلو سپوس یې باد ته ولاړو چې هغلته کې هغه بوس ورکړه هغلته کې دغه بوس ورکړه نو زما د خبرې مقصد دا دی چې زمونږ په دې ویلسپونسر کې دیو د سره هډو په درېنیم کاله کې لکه د مور د میلې هېڅ د غیر سره نه دی کړی نه چا لیدلی دی د دیو نه دا ګیله مه کوئ چې یاره تاسو زما یو پکې راشي وایي جنازې له که زمونږ د فخرې معمولي غونته کې څه خبره وي که نه نو هغه راشي دیو په اودسه په جنازه کې ودرېږي او هغه ماته بسم الله وکړي که الله بخي دغه کیندیو په جنازو ما ماته خپل کارکردګي وښیه چې دا کړي څه دي آیا تا ته به درې نیم کاله کې نوکرۍ میلاو شوي زما په دې ویلج کونسل کې د دنیا تعلیم یافته هلکان دي کومه یوه نوکري دې ورکړې ده ته ما ته په دې باندې حق واخله چې ما په دې ویلج کونسل کې آیا په دې کې زموږ د تعلیم یافته هلکانو حق نه راځئ او په دغه کې رانه اوټ اخلئ خو زه تا ته نن هم دا وایم چې زما اوټ د شوکت خانم د زوی دی ستاسو نه دی سبا ما ته وایي چې تا اوټ عمران خان له ورکړی نو نن هم زه تا ته دا وایم چې زه تا نه پېژنم زه د شوکت خانم زوی پېژنم والسلام